السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیه السلام به څومره په جوړتیا د خپلو اصحابو پام به د شکرګزارۍ طرف ته ګرځولو. دې باره کې حضرت پیر سراج الحق صاحب نعماني بیانوي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام په یو موقع کې ته فرمایلي وو چې نن ستا او د میرا بخش سودایي څه جګړه روانه وه. یو تنو دغه نوم یې مجذوب شان هلته پیر صاحب باغي سره څه بحث کړی وي. نو دوی وایي چې زه ووېرېدم چې خدای خبر حضور به څه فرمایي. زموږ ټولې خبرې به یې اورېدلې وي. نو ما ورته په ویره ویره ټول حل واورولو. هغوی وفرمیل چې سودایي مجنون مرفوع القلم وي، یعنې داسې تن وي چې هېڅ سوچ نه لري او په هغه د شریعت مطابق نیک و بد اعمال نه لیکلی کېږي او د هغه په ګناهونو هم څه ګرفت نه کېږي. نو هغوی فرمایل چې داسې خلک وي او دا داسې حالت کې وي چې دوی چې څه وایي یا چې څه کوي نو ورباندې دی نیولې کېږي نه، چې سوچ نه لري دی نو نیولې کېږي بس نیولې کېږي خو هغه چې عقل لري. نو یې فرمایي چې داسې خلکو ته خلک دنیا مجذوب ولی الله او قطب او صاحب خدمت وایي، نو دا غلط وایي. خو اصل کې دا خلک مجذوب ولی الله نه وي، دا خلک محرومه وي، یعنی د خدای پاک ټول نعمتونو نه دوی محرومه وي، د عقل نه، د ذهن نه، د لباس نه، د خوراک څښاک د خوند نه، د ښځې او د بال بچ او د هغې د پرورش د نعمتونو او د ثواب نه محرومه وي، د خدای پاک د پیژندنې او د خدای پاک د معرفت نه محرومه وي، د خدای پاک ذات او د صفات چې کوم علوم وي د هغې نه محرومه وي، د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د نبي شان او د هغې اتباع د هغې په قدم د روانېدو نه محرومه وي، د قرآن تلاوت، د قرآن معانی او اسرار او معارف او د نکاتو نه محرومه وي، شریعت او د طریقت نه محرومه وي. بیا مونځ چې معراج المؤمنین دی او روژه چې خاص خدای پاک د جزا دی او د حج طریقې او زکات او دې نه چې کوم ثواب ترلاسه کېږي او درجې ترلاسه کېږي دې ټولو نه دا محرومه وي. داسې خلک چې تاسو ګوري نو په ځای د دې چې دې سره بحث کوي یا جګړه کوي د خدای پاک شکر پکار دی چې خدای پاک تاسو له ټول نعمتونه او فیضونه درکړي دي او محرومه کړي نه یې، عقل یې درکړی دی، ذهن یې درکړی دی، د قرآن د تلاوت، د هغې د علم او د اسرارو د معارفو د نکات نه تاسو بهره ورکړي یې.
د حلال او د حرام سيزونو تمیز درته ښودلی دی د انبیاو د پیژندنې توفیق یې درکړی دی د خپل د ذات او د صفتونو علم یې درکړی دی نو مسیح اسلام که یو خوا د مرفوع القلم خلکو نه د باس نه کولو بلکې د حسن سلوک تلقین فرمایلی دی نو ورسره د خدای پاک د ورکړي نعمتونو باندې د شکرګزارۍ تعلیم یې ورکړی دی چې داسې خلک چې مونږ ګورو نو د خدای پاک شکر ورباندې پکار دی چې خدای پاک مونږ له ټول نعمتونه راکړي دي همدغه شان حضرت ملک محمد حسن محمد صاحب وایي چې حضور د سهار لمونځ لپاره تشریف راوړو او د لمونځ نه پس د هغوی خادمان مخاطب کو ورته فرمایل چې د شپې د سارنګي او تنبور چېرته غږېده راټنګ ټکور روانو د سندرو چېرته جوخت په ګاونډ کې نو چا ورته عرض وکړو چې حضور میرزا نظام الدین یوه ډمه راوستې وه ګډېده دغه قسمه حرکتونه به هغوی کول 20 روپۍ د شپې لوز ورسره کړی و او ټوله شپه هلته هغوی کره دا ګډه روانه وه نو حضور پر نور ډېر اوږده سویلې راکاږل او دی و چې دا څومره دا ډبه څومره نمک حلاله ده چې د 20 روپو په بدل کې دا ټوله شپه چې کوم دی ویښه وه او ګډېده او موږ د خپل حقیقي خالق او مالک لپاره یو 2 غنټې هم نشو ویښ پاتې کېدی چا چې بې شمېره نعمتونه موږ له راکړي دي او دا خبرې دا فکرې هغوی 2-3 ځله ویلې وې د دغه بازاري ښځو عمل چې هغې کته نو د هغې په کتو هم د هغې په د هغې نظر د خدای پاک د حق پوره کولو طرف ته اوړېدلی و او ډېر په درد هغوی د دغه خبرې اظهار فرمایلی و چې دا خلک د یو څو روپو لپاره خپل خوب بربادوي او موږ د خدای پاک د بې شمېره نعمتونو شکر هم نه کوو او د نفلونو او د مونځونو طرف ته پام نه کوو او ویښ نشو پاتې کېدی بلکې ډېر خلک خو داسې دي چې د فرض مونځونو په کولو کې هم ناراستي کوي او د سهار لمونځ لپاره راپاڅېدل ور دپاره ګران شي نو هر احمدي ته په دغه حواله خپل اجازه اخیستل پکار ده چې تر کومه حده موږ د خدای پاک د شکرګزارۍ حق پوره کول لګیا یو د روټۍ خوړو په وخت د مسیح اسلام د شکرګزارۍ چې کومه نقشه ده نو حضرت شیخ محمد اسماعیل صاحب سرداوي هغې داسې بیانوي چې د حضور عادت دا و چې روټۍ به چې خوړه نو سبحان الله او الحمدلله به ویل او داسې به روټۍ خوړه لکه د سیز لټۍ لګیا دي یعنی دغه دوران هم په هره نوړۍ د خدای پاک نعمتونه به هغوی یادول او شکرګزاري به یې کوله حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي دې باره کې چې حضرت مسیح موعود علیه السلام مونږ هم لیدلی دي هغې دا طریقه وه چې کله هغوی به روټۍ خوړه نو د روټۍ یو وړه شان ټوکړه به هغوی په خوله کې کېښوده او تر هغې پورې به یې هغه خوړه په خوله کې به یې هغه نرموله چې هغه ښه نرمه شوې وې او عادت د هغوی دا نه و چې د لویه نوړه اخیستو بلکې همیشه به یې وړه نوړه اخیسته او ډېر وخته پورې به یې هغه په غاښونو کرپوله او ورسره به یې د روټۍ یوه بړه ټوکړه په لاس کې مږله او ورسره به سبحان الله سبحان الله ویلې او څه وخت پس ته به هغې هغه سالن به ورته ولګولو هغه ټوکړه به بیا خوله کې واچوله حضرت سید زین العابدین ولی الله شاه صاحب بیانوي چې د کم عمر کېدو په وجه او دې په وجه هم چې حضرت مسیح موعود علیه السلام به زما والد حضرت ډاکټر سید عبدالستار شاه صاحب خپل کور کې به د میلمه په طور ایسارولو او موږ به کور کې به همداسې اوسېدو لکه څنګه چې د یو خاندان خلک وي نو موږ به په بې تکلفۍ دننه او بهر به تلو راتلو د حضور په کور کې او هملته به وده کېدو نو ما د ښه دا یاد دي چې څنګه په علاقه کې یا په ښار کې به تعاون راغلو نو حضور به صرف دا چې خپل د کور د صفایي حکم به ورکولو بلکې د بورډینګ هاوس د صفایي باره کې به هم هغوی اهتمام فرمایلو
همداسې به هغوی ټولو احبابو له حکم ورکړو چې خپلو کورونو کې دی د صفایۍ چې کوم انتظام یې هغه دي وکړي د تیزابو او د اورو د فینایلو د ګوګل حضور فرمایي چې دا د ونې یو ګوند وي ګوګل چې لوګي لپاره استعمالیږي د جراثیمو ختمولو لپاره او هغوی به دا فرمایل چې د اسبابو نه کار اخیستل هم د خدای پاک د نعمت شکر کول دی او دا هم د خدای پاک نعمت دی او د دې شکر پکار دی چې هغه داسې څیزونه پیدا کړي دي چې پکې د بیمارو علاج دی او د دغه وباونو کې چې کوم په ماحول کې یو آلودګي وي ګندګي وي یا زهر چې کوم خورېږي د هغې د صفا کولو لپاره هغوی فرمایل چې دا هم د خدای پاک د نعمت شکر کول دی او موږ ته او د هغه د حکم د تعبیل دا مترادف دی او د اسباب ترک کول د خدای پاک د شریعت خلاف خبره ده یعنی دا چې اسباب د استعمال نه کړي شي دا هم د شریعت خلاف دی دا هم د شریعت خلاف کار دی او د توکل مقام دې نه پسته دی یعنی دا نه چې اسباب چې خپل کړي شي نو په هغې باندې دی بیا ډاډ نه کېږي بلکې رښتونې معرفت دا دی چې د اسباب په شا د خدای پاک لاس ته دې وکتې شي یعنی دا چې زه څه کوم لګیم دا هم د خدای پاک پیدا کړي څیزونه دي او په دې کې خدای پاک موږ لپاره د بهتره سامان پیدا کړی دی او په دې د هغه شکر کوئ او که انسان دغه شان سوچ کوي نو هر وخت د خدای پاک شکرګزاري بیا وکړي حضرت محمد ابراهیم صاحب بیانوي چې یو ځل چې کله حضرت مسیح موعود علیه السلام په کال 1904 کې د کرمدین مقدمې لپاره ګورداسپور ته تشریف وړی و نو دا عجز هم د یو میاشت لپاره په ګورداسپور کې د حضور په خدمت کې وو او یو ورځ یو ملګری چې د ملتان اوسېدونکی و هغه تازه ښه پخې کجورې راوړې وې یو ملګري وي چې دا ګرمې وي نو هلته چې چا کجورې راوړې وې هغه وایي چې څومره چې خورئ دا کجورې وخورئ او ورته پاسه بیا لږ پیاز وخورئ نو هېڅ تکلیف به نه کېږي حضور فرمایي چې پخوا زمانه کې د مشرانو یو علاج دا ټوټکې به وایي چې ګرم څیز پسې وخوړی شي پیاز نو دغه اثر به پرې زایل شي نو حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایل چې خدای پاک هم ډېر ښه سامان د دې پیدا کړی دی چې د هر څیز مصلح یعنې اصلاح کوونکی موجود دی د اثرات نه بچ کېدو لپاره بل څیز موجود وي فرمایي چې څومره چې امونه وخورئ د شوګر مریضانو لپاره وایي چې امونه نه دي خوړل پکار خوب وي نو چې څومره چې خورئ وخورئ ورته پاسه بیا جامون وخورئ نو دا جامن چې کوم نه ده د شوګر د مریض علاج د هېڅ تکلیف ورته بیا نه کېږي او کیله چې کوم ده د دې هم نقصانات دي نو فایدې هم شته نو چې څومره چې خورئ وخورئ او بیا ورپسې لږ چې وریجې وکرپوئ هر څه به هضم شي او په دې بیا حضور یو تقریر هم فرمایلی چې خدای پاک د انسان لپاره څومره اعلی انتظامات د روحانیت او د بدن هم مهیا کړي دي چې انسان د دې شکر هم نشي کولی حضرت مسیح موعود علیه السلام په خپل تصنیف تذکرة الشهادتین په لیکلو په وخت د بیمارۍ نه د شفا ترلاسه کولو باندې د شکر اظهار لیکي چې کله ما دا کتاب لیکل شروع کړو اراده کړې لیکل مې شروع کړو زما اراده دا وه چې دې نه مخکې چې په 14 اکتوبر کال 1903 ګورداسپور ته کې یوه مقدمه په ما شوې ده چې د فوجداري مقدمه د یو مخالف له طرفه نو هلته تلو نه مخکې دا رساله ولیکم او دا د ځان سره یوسم خو اتفاق داسې وشو چې د ګردې سخت درد راباندې راغو او زما دا خیال و چې دا کار به رانه پاتې شي صرف د 2-3 ورځې دي را سره او کوم دغه شان د ګردې په درد کې مبتلا وم چې یو مهلکه بیماري ده نو دا تالیف نه کړی شم نو هله بیا خدای پاک د دعا طرف ته زما پام وګرځولو او ما د شپې وخت چې کله د 3 غنټې تقریبا د 12 بجو نه پس شپه تېره شوې نو ما خپل د کور خلک راغونډ کړه چې زه اوس دعا کوم او تاسو امین کوئ ټول کور والا مې راغونډ کړه او ټول نو ما په هغه دردناکه حالت کې د صاحبزاده مولوي عبداللطیف صاحب په تصور دا دعا وکړه چې الهي د دغه مرحوم لپاره ما دا کتاب لیکل غوښتو
نو چې ما دا دعا وکړه نو سره غنودګي را باندې راغله او الهام راتو شو چې سلامن قولا من رب الرحیم یعنی سلامتی او عافیت دی او دا د خدای رحیم کلام دی نو قسم دی ما ته د هغه ذات چې چا په لاس کې زما ژوند دی چې لا د سحر شپږ نوې شوی چې زه بیخي ښه شومه او هغه ورځ تقریبا نیم کتاب ما ولیکلو الحمدلله علی ذلک د حضرت مسیح موعود علیه السلام د سیرت یو روښانه اړخ دام دی چې د هغې په طبیعت کې زره نوازي او قدرداني دومره وه چې په ظاهره وړوکې چې کوم خدمت او خبره او په هغې باندې به هغوی شکریه به کوله حضرت مولوي عبدالکریم صاحب بیانوي چې دغه هفته دا کله چې هغې بیانوله چې دغه هفته ټوله نه عجیبه او دلچسپه خبره چې کومه شوې ده او د هغې په وجه چې زموږ ایمانونه د ډېر قوت مخلي شوی دی هغه د یو خط راتګ و په دې کې په ښه پوه ثبوتو په تفصیل دا لیکلی دی چې په جلال آباد د کابل په علاقې کې د یوزاسف نبي چبوتره موجوده ده هلته مشهوره ده دا خبره چې 2000 کاله مخکې دا نبي د شام نه دلته راغلی و او د کابل د سرکار له طرفه ځمکه هم دې له ورکړه شوې ده د زیات تفصیل دا وخت نه دی نو چې دا مولوي صاحب وایي چې په دغه خط حضرت مسیح اسلام دومره خوشحاله شو چې خدای پاک ګواه او علم دی او هغوی فرمایل چې خدای پاک ګواه او علم دی چې که مال چا کروڑونه روپۍ هم راوړی وی نو زه به دومره نه وی خوشحاله شوی لکه څنګه چې په دغه خط زه خوشحاله شوم مولوي عبدالکریم صاحب وایي چې وروڼو په دینی خبرې دا خوشحالي آیا دا د من جانب الله کېدو نشانی نه ده نور څوک دی نه چې د اعلی کلمت الله په خبره باندې دومره خوشحاله شي قسم په خدای خورم چې زه هغه وخت چې ما د حضرت صاحب خوشحالي ولیده او اندازه مې وکړه نو په خپل زړه کې زه شرمنده کېدم چې زه خوشحاله یم او نور ملګري خوشحاله کوي لګیا دي چې د باطل د شکست لپاره یو بله لار راووته اوس د مسیح علیه السلام د سفر ټوله نقشه میلاوه شوه خو د حضرت مسیح موعود علیه السلام د خوشحالۍ مقابله ایجاب نه شوه کولی حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کله براهین احمدي لیکلی وه نو د هغې کې مالي اعانت چې کومو خلکو کړی وه د هغې نامې په کتاب کې لیکلی وې او د هغې شکریه یې کړې وه او د دعا تحریک یې فرمایلی او په دغه دعایي فهرست کې د هغه خلکو نامې هم شته چې چا چې 5 روپۍ 2 روپۍ اندر دی چې دعا نه یې ورکړی دی حضور لیکي چې د هغه خدای څومره شکر وکړی شي چې اول خدای چې په ما زه ناڅیز محض په خپل فضل و کرم او په عنایت ما ناچیز لی دغه کتاب د لیکلو او د دې د تصنیف توفیق وبخلو او بیا دغه تصنیف د چاپ او د دې د خپرولو او د دې چاپ لپاره د اسلام د حمایت او د لپاره د مشرانو کابر او مالدار او نورونه او مؤمنان او مسلمانان د دې طرف ته د وی شوق جوړ کو د وی دې طرف ته راغب کو توجه د وی دې طرف ته جوړه کا نو دې ځکه د هغه ټولو معاونونو شکر کولم واجب دی چې چا د کریمانه توجهات په وجه زما ټول د دینی مقاصد د ضایع کېدو نه بچ شو او زما مهنتونه د بربادېدو نه بچ شو او زه دغه خلکو د مدد دومره ممنون یم چې ما سره زه الفاظ نه لرم چې پکې د وی شکریه وکړې شم مننه وکړې شم په خاص طور چې زه دا ګورم چې ځینو خلکو په دې کې دغه کار خیر په تایید کې ډېر لوی قدمونه پورته کړي دي او ځینو د زاید مدد لپاره نور لوزونه کړي دي نو دا په دې زما ممنونیت او احسانمندي نورم زیاته شي بیا هغوی د هغو اعانت کوونکو نامې هم لیکلي دي چا چې دا مدد فرمایلی وو هغوی فرمایي چې زه د دغه خلکو نامې هغو ټولو بادرانو د اولو العزم خلکو نامې چا چې د دغه کتاب د په بیا اخیستو او د دې د چاپ کې د مدد
لپاره څه نه څه عنایت فرمایلی دی او څومره پیسې چې هغوی ورکړي دي نو د هغې تفصیل سره دلته زه لیکم او هغوی بیا د ټولو نامې لیکلی وې او بیا یې فرمایلي وو چې آینده به هم همدغه شان چې تر څو چې دا کتاب تر خپل اختتام ورسي د دې کې چاپ کار د دې نامې به زه لیکم دې لپاره چې تر څو چې په دنیا کې د دغه کتاب نامه نه خپاته ده او تر څو چې خلک د دغه کتاب نه فیض پورته کوي نو خلک دې بیا د دغه خلکو لپاره هم د دعاګانې کوي ځکه چې یې فرمایل چې تر څو چې دا کتاب پاتې دی او څوک هم چې دې نه فیض پورته کوي او دې نه خوشحالېږي نو هغه د ما او زما معاونین دی په دعای خیر یادوي یعنې څوک هم چې دې نه فایده پورته کوي هغه د ما لپاره او زما د کار کې چې چا زما مدد کړی دی هغې لپاره د دعاګانې کوي حضرت مسیح موعود علیه السلام یو کتاب لیکلی و چې نوم یې منن الرحمن ایښی و په دې کې هغې ثابته کړې وه چې عربي ژبه ام الالسنه ده یعنې د ټولو ژبو مور ده او په دغه سلسله کې چې کومو احبابو څه حوالې روباسلو کې د هغوی مدد کړی و د هغې مننې په طور باندې هغوی فرمایلی وو چې دې ځای کې د هغو ملګرو د مننې نه بغیر زه نشم پاتې کېدی چا چې په دغه کار کې زموږ دغه کار کې د ژبو اشتراک ثابتولو لپاره مدد کړی دی ډېر په خوشحالۍ د دغه خبره مظاهره و چې زموږ مخلصه ملګرو د ژبو اشتراک ثابتولو لپاره هغه زیار کړی دی چې یقینا تر هغه وخته به د دنیا کې به هغه یادګار پاتې کېږي تر څو چې دا دنیا آباده ده دغه د خدای بندګانو ډېر په نرتوب خپل وخت چې په ورباندې ګران دی هغه موږ له راکړی دی او شپه ورځ ډېر په زیار او په محنت او په هرقریزۍ دغه عظیم الشانه کار یې ترسره کړی دی او زه خبر یم چې خدای پاک به هغې له ډېر ثواب ورکوي ځکه چې هغوی په یو داسې جنګ کې شریک شو چې عنقریب د اسلام له طرفه به د فتح نغارې غږیږي نو دې کې هر یو تن د الهي تمغه ترلاسه کولو مستحق دی زه دا کیفیت نشم بیانولی چې هغوی څنګه په هره جلسه کې د اشتراک راویستو لپاره به دننه په ډېر په سوونو میله به هغوی لرې ووتو او زه بیا څنګه په کامیابۍ به هغوی واپس راغلو د یو لفظ چې کوم اشتراک به هغه لرلو هغه به د تحفتن وړاندې کړو ان تر دې چې دغه شان د دنیا ژبې زموږ سره راغونډې شوې چې زه به دا هېڅ هېر نه کړی شم چې په دغه عظیم الشان کار کې زموږ مخلصه ملګرو هغه زما مدد کړی چې الفاظ نه لرم چې دغې اندازه بیان کړی شم او زه دعا کوم چې خدای پاک د دې د محنتونه قبول کړي او دې د ځان لپاره قبول کړي او د ګنده ژوند نه د دې همیشه لرې کړي او محفوظه کړي او همیشه د خپل مینه خپل شوق د ورتو بخي او دغه سره دغه مل دي شي امين ثم امين بیا وی د خلکو نامیم لیکلي چې مدد کړو پای کې حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب ټول مخې بیا حضرت مولوی عبدالکریم صاحب او دغه شان بیا نور صحابه هغه فرمایي چې خدای پاک خبر دی چې چا کوششونه په دغه کار کې زیات دي او هغه د یو مخلص مهنت هم نه ضایع کوي به خو تر څو چې زموږ علم او رؤیت موږ ته ښیي هغه دا دی چې ټولو نه زیات کوشش زموږ د رور حکیم مولوی نور الدین صاحب او د اخوی مولوی عبدالکریم صاحب دي چې ټول تعلقات هغوی پرېښي وو او تر میاشتو پورې هغه دغه کار هغوی د دواړه دغه کار لپاره د ډېرو میاشتو راهیسې ما سره دي او حضرت مولوي نور الدین صاحب صرف دا نه چې دومره همدردي کړې بلکې دغه کار لپاره هغوی ډېر ښه انګریزي کتابونه په خپله په بیه اخیستي وو او راوښتي وو او د دغه مطلب لپاره قیمتي کتابونه هغوی راغونډ کړي وو جزاهم الله خیرا والله لا یدی وجر المحسنین یعنی خدا پاک د دې نه بهترینه جزا ورکړي او خدا پاک د احسان کوونکو اجر نه ضایع کوي
حضرت مسیح موعود علیه السلام د میا منظور محمد ذکر کوي او فرمایي چې د شکر د خدای پاک د شکر په تور د دغه خبرې ذکر کول واجب دي چې زما اهم کار د کتابونو لیکلو چې کوم کار دی نو د خدای پاک په فضل دې لپاره مله یو ډېر ښه د قدر وړ مخلص را کړی دی یعنی میا منظور محمد کاپی نویس ډېر خوشخطه دی او دا د دنیا لپاره نه بلکې صرف د دین د مینې لپاره کار کوي او د خپل د وطن نه هجرت کړی دی او دلته قادیان کې هغه ایثار دی او دا د خدای پاک ډېر لوی عنایت دی چې هغه زما د مرضی موافق داسې مخلصه او سرګرمه ماته ملاو شوی دی چې زه هر وخت شپې که ورځ د کاپی نویسۍ خدمت د هغه نه اخلم هغه په ښه زیار د خدای پاک د رضا لپاره دا خدمت ترسره کوي همدغه وجه ده چې دغه روحاني جنګ په وخت کې زما له طرفه دشمنانو له شکست ورکوونکي چې کومې رسالې دي د هغې په ذریعه مسلسل په مخالفانو باندې حمله روانه ده او په حقیقت کې د داسې مویه د اسباب میسر کول دا هم د خدای پاک یو نشان دی او کوم طرف نه چې ورته وکتې شي نو ټول نیک اسباب ما لپاره میسر کړی شوي دي او په تحریر کې ما له هغه طاقت راکړی شوی دی چې دا لکه زه نه بلکې فرشتې لیکي په ظاهره زما په لاس دا لیکلی کېږي نو مسیح اسلام به یوه موقع هم د لاسه نه پرېښوده د خپل د ملګرو د وړوکي کارونو مننې لپاره او ټول محنت به چې کوم هغوی کولو نو هغې باندې به هغوی خپل د ملګرو داسې تعریف کولو چې هغوی زما مدد کړی دی او دا کار ما لپاره آسان شو حضرت شیخ یعقوب علي صاحب عرفاني بیانوي چې د خادمانو د وړوکي کارونو به همیشه قدر هغوی فرمایلو او د هغې دلجویي به یې فرمایله د هغې د محنت د زیات به یې ورله ورکولو په کوم ورځو کې به چې څه کتاب یا رساله زر او ضروري چاپ کول به نو او د شپې به کار کېدو نو چې کوم خلک به د حضور سره عمله د پرس چې دا کار به کولو نو هغوی لپاره به پی او نور څیزونه په خاص طور باندې هغوی مهیا کول او د معمول نه زیات اجرتونه به ورله ورکول او دې نه باوجود هم بیا د هغوی په کارګزارۍ باندې به صرف دا چې د خوشحالۍ بلکې د شکرې اظهار به فرمایلو حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه لیکي چې د انبیاو زړه ډېر شکرګزاره وي وړوکي نه وړوکي چې کومه خبره وي هغې باندې هم ډېر احسان محسوسوي هغې فرمایي چې ما د لیدلي دي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام کتابونه چې کله شپه ورځ چاپ کېده نو باوجود د دې چې هغې به ډېرې شپې بلکل نه وده کېده خو چې کله به یو تن د شپې په وخت پروف راوړو نو د هغه په اواز ورکولو به پخپله هغوی راپاسېد وربغله او ورسره به یې دا ویل چې جزاک الله احسن الجزا دته څومره تکلیف وشو دا خلک څومره تکلیف برداشت کوي لګیا دي خدای پاک د دې له جزای خیر ورکړي حالانکې پخپله به هغوی به ټوله شپه ویښ به ای فرمایي چې ما به ډېر ځل به زه وده کېدم او ما به کتې چې هغوی کار کوي لګیا دي حضرت مسلم موعود دا فرمایي چې ما به که زه به وده کېدم ما به کتې چې هغوی به کار کولو راپابسېدم نو بیا به مې چې کته نو هغوی به کار کولو او سهار به شو په همدې کې او نور خلک که خدای دپاره به هم کار کولو خو بیا به مسلم اسلام د هغوی تکلیف محسوسولو دا ولې ځکه چې د انبیاو په زړه کې د احسان ډېر زیات احساس وي بیا یو واقعه حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیانوي چې حافظ نبی بخش صاحب د فیض الله چک اوسېدونکي هغوی بیان کړی دي چې یو ځل ماله حضرت مسیح یو ځل حضرت مسیح اسلام باغ ته سیل لپاره تشریف وړی و هغه د حضور په لاس کې د بید کونټۍ وه او یو ونې نه د میوه راکوزولو لپاره هغه کونټۍ چې ووهلی شوه هغه هملته په ونې کې ونښته د لرې نه ورباندې ډډه کړې شوې نو هملته ونښته او داسې بیا ونښته چې چاته نه لرې کولی نه شوه اصحابو ډېر کوشش وکړو خو کامیابه نه شو نو وایي چې نبي بخش صاحب وایي چې ما ورته عرض وکړو چې حضور زه په ونې به وخېږم زه به هلته نه راکوز کړم زه وختم په ونه او ما هغه
کوټه راکوزه کړه. حضور دومره خوشحاله شو او حیران شو چې بار بار په مینه والا الفاظو کې دا فرمایل چې میاں نبی بخش تاسو کمال وکړو چې په ونه وختئ او فوراً هماغه کوټه راکوزه کړه. څنګه تاسو په ونه وختئ او څنګه دا زده کړي وو؟ دا کوټه خو زموږ د والد صاحب د وخت وه او دا داسې دی لکه تاسو لا نوې موږ له راکړه. او په لاره کې حضور به بار بار دا فرمایل چې میاں نبی بخش خو کمال وکړو چې په ونه وخته او دا کوټه راکوزه کړه. نو د حضور په عادت کې دا داخلو چې که څوک وړوکی و یا څوک مشر خو د تو د لفظ نه به هغې ته خطاب نه کوله د ته د لفظ نه. حالانکې زه وړوکی وم خو حضور هېچېرې ما ته ته نه وویلې. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب وایي چې ډاکټر میر محمد اسماعیل صاحب ما ته دا بیان کړي چې حضرت صاحب لپاره به چې چا څه تحفه راوړه نو هغوی به ډېر شکرګزاره کېده او کور کې به هم د هغه د اخلاص متعلق به ذکر فرمایل او اظهار به کولو چې فلاني ته دا څیز رالیږلی دی او څنګه به په وړو وړو تحفو هم هغوی د شکرګزارۍ اظهار فرمایلو. دې باره کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیانوي چې د ډاکټر خلیفه رشید الدین صاحب مرحوم اهلیې بیان کړي دي په خپل تحریر کې لیکلي چې د یو ځل ذکر دی چې ډاکټر صاحب د 3 میاشتو په چوټۍ باندې د اګرې نه قادیان ته راغلي وو. په اګرې کې د خرمې د بالوشاهي قسمه یو مټۍ ده چې ډېره ښه وي او ډېر غټ سایز کې وي. د حضور هغه خوښه مو او ډاکټر صاحب هم چې کله به هم راتله نو حضور لپاره به خرمې ضرور راوړئ. او یو ځل چې هغې راغله نو حضور علیه السلام د هغه ورځ د سهار نه څه روټۍ نه وه خوړلې. وایي د مازدیګر وخت کې زه راغلم او کور ته هغوی ډېر خوشحاله شو. د سفر حال یې رانه تپوس وکړه. اما جان راته ووایي چې روټۍ تیاره ده. نو هغوی وفرمیل چې زړه مې نه کېږي روټۍ ته. نو بیا د اما جان ووایي چې مراد خاتون یعنې چې مراد خاتون تاسو لپاره د اګرې نه خرمې راوړې دي. نو مخکې خو ډېر خوشحاله شو. بیا وفرمیل چې دا خو زما خوښ دي راوړې چې وخورم. او چې کله راوړلی شو هغوی ډېر تعریف فرمایلو او فرمایلي چې دومره زیات. بیا حضور هغه وخوړ او دا یې فرمایلي چې ما لپاره دا کیک دی. څه یې خوړلي او څه بیا وایي چې وروسته به خورم. د هغې د خوراک باره کې خو مخکې بیان شوي دي چې څنګه به هغوی ډېر لږ لږ خوړه او دعا به یې کوله او خوړه به یې. بهرحال وایي چې د هغوی دومره وړه شان خبره باندې دومره د تعریف کولو باندې زما زړه دومره خوشحاله شو چې زه بیانولی نه شم. او ما چې ډاکټر صاحب ته وویل نو هغوی ډېر خوشحاله شو او ډېر وخته پورې هغوی د اسمان طرف ته مخ کړی و او سبحان الله سبحان الله ویل. ډاکټر صاحب هم ډېر مخلصه و. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ بیانوي چې حضرت مسلم موعود علیه السلام چې کله په ګورداسپور کې د مولوي کرم دین او بهي طرف نه مقدمه شوې وه نو هغه وخت د پیسې تنګي وه، اخراجات زیات شوي وو. نو هغه وخت د خدای پاک د ارشاد د لاندې ځینو خلکو ته تحریک وکړی شو او چاله چې تحریک کړی شوی نو هغې کې یو ډاکټر خلیفه رشید الدین صاحب هم و. او په دغه موقع چې د هغې په کور کې چې سم و هغوی راغونډ کړو او خرڅ یې راولېږل او دا یې لیکلي وو چې آینده هم چې څه آمدني کېږي هغه هم درلېږم. نو د تنخواه د پریکټس نه چې څه هغوی ته میلاوېده هغوی به هغه د حضرت مسیح موعود علیه السلام په خدمت کې راواستول. یو ملګري چې هغه ورځو کې د هغې میلمه وو دا اورولي وو چې کله ما هغوی ته دا و چې دا هر څه تل ته ولېږې ځان لپاره ته هېڅ هم نه ساتې. نو هغوی ورله جواب راکړو چې اوس وخت هم داسې دی. دا وخت حضرت مسیح موعود علیه السلام هغوی ته یو خط لیکلی و چې ما په خپله لوستی دی. ډاکټر صاحب فرمایل چې دا وخت داسې چې د مسیح اسلام خدمت دې وکړی شي. نو بهرحال حضرت مسیح موعود اسلام یو خط هغې ته لیکلی و. حضرت مسلم موعود چې هغه خط ما په خپله لوستی دی او هغې کې هغې دا لیکلي چې تاسو خو د قربانۍ حد وکړو یعنې تر حده ورسېدئ. اوس تاسو ته چنده ورکولو حاجت نشته دی یعنې دومره زیاته قرباني کوئ لګیا یې. مسیح اسلام حالانکې فرمایلي دي بلکې د هغوی تلقین هم دا و چې باقاعده چنده ورکوئ او دا هم فرمایلي چې څوک چې 3 میاشتې چنده ورنه کړي هغه په جومات کې نشي پاتې کېدی. نو دا خط حضرت مسلم موعود فرمایي
چې اوس هم به هم شاید کېدای شي چې د خلیفه صاحب مرحوم په کور کې وي خو هغوی بیا هم به چنده ورکوله هغوی ته ورکول هم پکارو دا نه چې دغه خط نه پس هغوی چنده ورکول بند کړي وو هغوی بیا هم چنده ورکوله او حضرت مسلمات فرمایي چې هغوی له ورکول هم پکارو ځکه چې مخکې هغوی فرض پوره کولو او بیا وروسته هغوی د شکریې په طور هغه چنده ورکوله حضرت مسیح موعود علیه السلام د خدای پاک د وحی د لاندې چې کوم کتاب لیکلی وو هغې کې مونږ د وصیت نه هغوی مستثنا کړي وو د الوصیت چې کوم رساله مسیح اسلام لیکلی په دې کې یعنې مونږ یعنې مسیح اسلام خلیفه مسیح ثاني فرمایي چې مونږ یعنې خپل اولاد مستثنا کړي وو هغې نه او حضرت مسلم موعود فرمایي چې زما په زړه کې به همیشه دا خلش به و چې د قربانۍ د یو موقع نه مونږ محروم کړی شوي وو خو بیا راله خیال راغلو چې رسول کریم به دومره عبادت کولو چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د هغوی خپې به وپړسېدې او حضرت عایشه به چې دا ولیده نو ورته عرض کړی چې خدای پاک ستاسو ټول ګناهونه معاف کړي دي نو بیا تاسو دومره تکلیف ولې پورته کوئ نو هغوی ورته فرمایلي چې افلا اکون عبد الشکوره یعنې زه شکرګزاره بنده نشم نو په دغه مقام ته چې انسان ورسي نو حضرت مسلمات فرمایي چې په داسې مقام باندې په رسېدو فرضاً نه بلکې وجوباً نه نو د شکریې په طور عمل پکار دی که فرض نه وي نو د شکریې په طور عمل پکار دی او ما ته دا خیال راغلو چې استثنا خو شوې ده د وصیت د چندې نه زموږ خو شکریه پکار ده نو دې نه پس ما داسې طریقه خپله کړه چې زما چنده د موسیانو د چندې نه زیاتې وي او بیا ما ته دا راغلو چې زما یو الهام هم دی حضرت مسیح موعود علیه السلام د وفات د یو څو ورځو پس وایي ما ته دا الهام شوی چې اعملوا آل داود شکرا چې خدای پاک حضرت مسیح موعود علیه السلام داود ګرځولی وو چې یا داود عامل الناس رفقا و حسنا چې یا داود د خلکو سره د نرمۍ او د حسن سلوک معامله کوه یعنې خدای پاک ځینې خلکو نه مشقت لري کې خو د هغوی د فرض چې شکر په طور بیا عمل کوي نو کېدای شي چې دا الهام د زما دغه هم د ځالې لپاره وي نو حضرت مسلمات فرمایي چې بیا ما ډېره چنده ورکړې وه نو حضور فرمایي دلته به زه دا هم ووایم یو سوال ما ته رارسېدلی هم دی خلک دا سوال پورته کوي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د خاندان ټول خلک یا خلفا چنده نه ورکوي هغوی مستثنا دي نو واضح دي شي چې دا استثنا صرف د هغوی 15 بچو لپاره وه نه د انګیانو لپاره نه د زومانو لپاره او نه د هغوی اولاد لپاره دا خبره وه نو څوک هم چې وصیت کوي نو هغه بهرحال د وصیت چنده ورکوي همدغه شان چنده هم بیا ورکوي او حصه جایداد به هم ورکوي لکه څنګه چې نور موسیان ورکوي او دا به واضح کوم بهرحال چې حضرت مسیح موعود علیه السلام د بهشتي مقبرې چې کومه ځمکه ده د قادیان هغه ورکړې وه نو کېدای شي چې دا هم یوه وجه وي نور به هم ډېر وجوهات وو ډېر چې د خدای پاک په نظر کې وو او د هغې په وجه خدای پاک د مسیح موعود علیه السلام 15 بچي چې کوم وو هغه د چندې نه مستثنا کړي وو یا د وصیت د چندې نه او د بهشتي مقبرې کې د تدفین اجازت ورکړی وو خو قربانۍ دغه خلکو ډېرې کړې دي او حضرت اما جان هم ډېرې کړې دي او د هغوی اولاد هم ډېرې قربانۍ کړې دي چې په تاریخ کې ملاویږي نو بهرحال لکه څنګه چې حضرت مسیح موعود فرمایلی دي چې د جماعتي مقاصد لپاره د جماعتي مقصدونو لپاره د هغوی قربانۍ د یو موسی نه زیاتې وي همدغه شان د حضرت مسیح موعود چې کوم باقي اولاد هغوی هم کړي دي او دا د واضح شي چې یو خلیفه د حضرت مسیح موعود نه پس دې نه مستثنا نه دی بلکې ټولو وصیت کړی دی او د خپل د وصیت چنده هم ورکوي همدغه شان باقي تحریکات چې کوم خلفا کوي په هغې کې ټولو برخه اخیستې ده د خپل د استطاعت مطابق ښه مخکې شوي دي پکې هیڅ استثنا نه لري څوک خلیفه او نه د خاندان څوک بل تن دا استثنا صرف د هغو 15 ماشومانو او د مسیح موعود علیه السلام دا وضاحت زه دې لپاره کومه چې یو سوال ماته دا رارسېدلی و حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیانوي چې منشي عبدالعزیز صاحب اوجلوي ماته د تحریر په ذریعه بیان کړي چې کله مولوي محمد حسین صاحب بټالوي حضرت مسیح موعود علیه السلام باندې په ګورداسپور کې فوجداري دعوه کړې وه او حضور
خان صاحب علي محمد صاحب پېشنر په کور کې چې مسجد حجامه سره متصل وو او کور کې هغوی مقیم وو نو خاکسارو میاں جمال الدین او امام الدین او خیر الدین صاحبان د سیکواس اوسیدونکي چې کوم وو هغوی حضور سره وو بعض نور ملګري وو چې نور ځای کې سارو یو ورځ د حضور غېټه خرابه شوه په عام طور به هغوی ته د کلمو تکلیف به وو او بار بار به هغوی د قضا حاجت لپاره به تشریف وړو نو حضور موږ ته فرمایلي چې تاسو اوده اوسئ زه به پاسم تاسو مه پاسئ او چې کله به حضور رفع حاجت لپاره پاسېدو نو خاکسار به هماغه وخت حضور سره د اوبو لوټه وړه او ټوله شپه همداسې کېده او حضور به راته هر ځل همدا فرمایل چې ته اوده شه او سهار په وخت حضور په مجلس کې چې ناست نو ذکر یې فرمایلی و چې د مسیح چې کوم حواریان وو او زموږ چې کوم ملګري دي دې کې یو نمایانه فرق دی په مسیح باندې چې د یو تکلیف وخت راغلو او هغوی خپل حواریان راپاڅول او ورته یې وویل چې راپاسې دعاګانې کوئ نو هغوی اوده شوي وو دوی بار بار راپاڅول هغوی بار بار اوده کېده خو د مسیح محمدي د حواریانو دا حل دی چې موږ خپلو ملګرو ته بار بار زه دا تاکید کوم چې اوده شئ خو هغوی بیا ویښ وي بیا هغې د خاکسار نوم واخیستو فرمایلي و چې زه نه یم خبر چې آیا مې عبدالعزیز ټوله شپه اوده شوی یم دي که نه زما به راپاڅېدو به فورا دی راپاڅېده او باوجود زما د بار بار تاکید نه دی به راپاڅېده یعنې ما به ورته چې اوده شو خو دی به راپاڅېده حضرت مرزا بشیر احمد صاحب په دې تبصره کړې ده چې د حضرت مسیح ناصري دا قول رښتونی دی او ضرور رښتونی دی چې ونه د خپل د میوې نه پېژندلی کېږي نو هر غیر متعصب تن به مجبور وي دې منلو ته چې کومه خوږه میوه د حضرت مسیح موعود علیه السلام صحبت پیدا کړې ده هغه د حضرت مسیح ناصري صحبت بیخي نشو پیدا کړی او حضرت مسیح موعود علیه السلام د انفاس قدسیه په وجه په زرګاو د لکونو خلکو یو داسې جومات پیدا شوی دی چې د مسیح اسلام لپاره خپل ژوند هم قربانولو لپاره تیار دی د ټول فخر د هر فخر نه زیات په دې باندې دا فخر ګڼي ځان لپاره بلکې تر اوسه دا ګڼي او د هغوی په لږ شان تکلیف خپل هر آرام او راحت قربانولو لپاره تیار دی خو مسیح ناصري د 1200 کسانو یو وړوکي شان ډله وه هغه هم هغوی سنباله نه کړې شوه او هغې کې یو داسې و چې 300 روپو باندې دی نیولي وو په حکومت باندې مخبري ورته کړې وه حضرت عنایت الله شاه صاحب بیانوي چې زه چې په وړومبي ځل قادیان ته راغلم نو د عطر شیشې مې ځان سره راوړی وه پیاده سفر مې کړی و ټوله شپه به ټاله کې وم او چې کله مې شیشې وکته نو هغې کې د یو قطرې نه بغیر باقي ټول هر څه ضایع شوي وو نو ډېر ماته افسوس وشو او د ماښام په وخت چې کله د مسجد مبارک په چت باندې حضور تشریف راوړو لاس راسره میلاو کړو او ما هغې چاپي شروع کړو نو ما ورته عرض وکړو چې زه د عطر شیشې مې ځان سره راوړی وه خو په لاره کې ضایع شوه او هغه شیشې مې د حضور په خدمت کې وړاندې کړه او یوه قطره وه پکې نو هغوی فرمایل چې تا ته د پوره شیشې ثواب میلاو شو جزاک الله یې ویلي وو حضرت محمد اسماعیل صاحب بیانوي چې زه د 16 کالو وم چې په ګورداسپور کې د کرمدین جهلمي چې د نن سبا خدا وي ضلع چکوال کې دی جهلم بهرحال وي د هغې د مقدمې حکم اورولی شوی نو یوه ورځ مخکې وي زه خپل کلي نه هلته ورسېدم هلته په یوې هلته یو کور کې حضور علیه السلام هم و د اوړي موسم او حضرت مسیح موعود علیه السلام په یو کمره کې ناست و او هلته زما والد صاحب میاں جمال الدین صاحب میاں محمد الدین صاحب سیکواني او چودھری عبدالعزیز وغیره موجود وو زه چې هلته لاړم نو ما حضور ته پکې وال شروع کړو حضور زما طرف ته وکتو او زما د والد صاحب میاں جمال الدین صاحب طرف ته هغوی اشاره وکړو او مسکی شو فرمایل چې میاں اسماعیل هم راغله او په ثواب کې څه واخیسته د معمولي شان ادنا خدمت نه خوشحالېدل د حضور دا اوس هم چې زما را یاد شي نو په طبیعت کې مې سرور پیدا شي حضرت میاں صدرالدین صاحب بیانوي چې د حضور په بدن به د اون یو څادر و چې هغې په اوږه اچولی و او بهر به چې هغوی تشریف راوړو په اوږه به پروت و یو ورځ وی چودھري بولې ما ته وی چې یو ځل حضرت مسیح اسلام سره زه بټالۍ ته تللی وم نوی سره یو اس و څه وخت هغوی په
اسناسو بیا زم روخې جوړم یعنی په خپل مخ کې سور شو په بیا هغه په جوړلی وو او څو وخت هغه خالی اس د ځان سره وړه وو چې هغه د مارامو کې همدغه شان چراغ چپړاسي د مدرسې احمدیه دغه والد مګمت وی چې ځل حضور په جې کشمیری والا په دغه کوی ته لاړ چلته ولامي او په لار کې مال یو پیسې راکړ چې ریوړا روړه وې دې نمخ کې کیسه خپل او اوري د واقعیتو فاصل کې د واقع د شکرګزار دلته شروع کی وی چې مال پیسې راکړ چې ریوړا روړه چې کله ما روړ نو هغه دوه برخې کې وی مال راکړ نو ما دا خستون انکار وکړ نو زه فرمایي چې زه یوازې څنګه خورم پیسې زما د ما راوختي دي او مهنت ستاسو چې تا راوړي دي نو نیمه ریوړې وي ته وی مال بیا راکې یعنی دا هم د بل د کار د شکرګزاري یو انداز دی د هر کشر مشر په یو کم رنګ کوم چې دغه کار کولو نو دغه شکر به بیا وی فرمایلو ډېر مثلا ما ورګزر فرمایي حضرت شیر محمد صاحب باندې چې کرم دین په مقدمه کې چې کله حضور جهلم د تلیو په تاریخ نو په بټالي کې زما ملګرو د چاو بندوبست کړي و موږ راوختو موږ ټول ملګري د حضرت مسیح موعود علیه السلام او مولوی عبداللطیف صاحب شهید هم وو هغه سره چې کله حضرت صاحب فرمایل چې دا چا راوړي دي چا ول راوختي نو اکثر ورته رجوع کوي چې حضور د ساسو خادمان دي او دا خلکو چې د انګريزانو چې کوم خزي وي د افسرانو دغه د کورونو چې کوم خانسامي وي دا خلکو دا خانسامو دي چې د حضرت مسیح باره کې د خدای او د هغه د زوی کېدو منادي کوي دا چې کوم خلکو خدمت کړي دي دا هغه خلک دي چې د هغه خلکو خدمت کوي یا د هغه خلکو ملازمان دي چې مسیح ناصری ته د خدای زوی وي دا خلک دي بهرحال حضرت مسیح موعود علیه السلام چې دا خبره وره نو د خوشاله اظهار وکړو او بیا دغه شکریا موکا دا هغه خلکو چې انتظام کړو عیسائی یا نو یا غیر مسلم وو یا جسو کوم او صرف دغه مننه نه وکړي بلکې لګي چې دغه د شکریا اعلان بیا رسو په اخبار کې کړو چې دا خلکو التزامه خدمت کړو نو دا اهمیت هغوی ورکړو غوښله چې شکریا صرف په وینا نه بلکې اعلان بیا فرمایلو خدای پاک دې موږ له هم د شکرګزارۍ د اعلی معیارونو د خپلولو توفیق راکړي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر